وهذا مبني على أن بقاء الشيء معنى زائد على وجوده وأن القيام معناه التبعية في التحيز. طالبانو پاس منگا و تاسو یو دلیل اویلی و ویلی چې الله تعالی لیس بعرضین عرض نه دی. وجم دا ویله چې عرض قائم بذات نوی بلکې د محتاج محل مقومت وی. نو چې احتیاج پکې راغی احتیاج علامه د امکان ده او ممکن حادث وی. او الله تعالی خو حادث نه دی، څه شی دی؟ قدیم دی. او دویم دا مو وویلې که چېرته اعراض باقي کړو نو الله خو باقي دی. اوس که عرض ته باقي کړي نو اعراضو ته به نسبت د بقا وشي. او خبره دا ده چې مونږ وایو عرض هم عرض دی او بقا هم عرض ده، نو لازمیږي قیام العرض بله او قیام د عرض تر عرضه پورې څه شی دی؟ دا ناروا دی. څه شی دی طالبه؟ دا خبرې مونږ تاسو پرون وکړلې، تیر درس کې مو کړې وې. اوس راشي دی په دې باندې رد کوي. خو دا رد عبارت یو ځل تاسو په مقصد پوه دی وی وهذا مبنینا دا تا چې وویل چې الله تعالی لیس بعرض او لاندې د کومه وجه ورته وویله نو دی وی دا وجه مبني ده په دې باندې چې علی ان بقاء الشیء بقا د شی یو معنا زائده ده علی وجوده په وجود د شي باندې. دا خبره کله بنا کیږي؟ یو ګوره شی دی او یو د شي بقا ده. یو شی دی او بل د شي، نو دا ستا خبره هغه وخت کې جوړیږي چې شی ځان ته دی او بقا یې ځان ته ده، او دا بقا په دغې شي باندې د دې شي په وجود یو زائد شی دی. بقا د دې شي په وجود څه شی ده؟ خبره د دې وخت کې ټیک ده. بیا چې تا خبره په دې وخت کې ټیک ځکه ده، بیا به وایي چې یو عرض دی او یو د عرض بقا ده. نو عرض ځان ته شی دی، بقا د عرض دا یو زائد شی دی په وجود د عرض باندې. نو په دې دوران کې قیام د دغې یو عرض تر بل عرضه پورې څه شی دی؟ دا ناروا ده. نو دا مقدمه چې پاس تا ویلې دا بنا په دغې یو ټکي باندې ده. او دویم ته وګوره وأن القيام معناه التبعية في التحيز. او الکه قیام د عرض معنا مونږ څه شی وکړله پاس؟ الکه قیام در عرض تر عرض په ناروا ولې؟ لکه مونږ ویلې د قیام معنا به دا وي چې دا شی په اشارت حسي کې دغه تابع دی. دا شی په اشارت حسي کې دغه څه شی دی؟ دا خبره مو کړې وه. او طالبه عرض تر عرض قائمېدل په دې معنا غلط ځکه دي چې یو عرض په بل عرض کې چې دی یو عرض تر بل عرضه پورې قائمېدی نه شي. ولې؟ ځکه عرض ته خو اشارت حسي خپله نه کېږي، نو ته به اشاره بالطبع کېږي. او تا چې هغه بل پورې قایم کړو هغه هم عرض دی، هغه ته به هم اشارت حسي بذات نه کېږي، هغه ته به هم بالطبع کېږي. نو چې هغه ته خپل اشارت حسي بذات نه کېږي او تا دا عرض دغه پورې قایم کا، نو اوس به ده ته اشاره په ضمن دغه کې څه وشي؟ نو معنا خو همدا ویلې وه. نو دا پاس چې دویمه وجه کومه مونږ وویلې نو دا وجه بنا کېږي په دې باندې چې مراد د قیام نه ته وګوره ورته وأن القیام معناه التبعیة فی التحیز. معنا د قیام څه شی ده؟ تبعیت فی التحیز. معنا د قیام څه شی ده؟ تبعیت. دا معنا دا وجه چې پاس مونږ دوه ذکر کړي نو دا معنا کېدله چې هلکه قیام تبعیت فی التحیز ته وایي او قیام د یو عرض تر بل عرضه ناروا دی، ځکه دې عرض ته دغه په ضمن کې اشارت حسي نشي کېدلی. دا پاس دلیل په څو خبرو بنا و چې د عرض وجود ځان ته واخلي او بقا څه شی واخلي، او دویم په دې معنا چې معنا د قیام ته څه شی واخلي؟ اشارت حسي واخلي چې هلکه دا قیام دی دغه پورې څه معنا؟ یعنې دلته اشارت حسي دغه په ضمن کې کېږي. دا دوه ټکي شول. خو اوس دی وایي هلکه دا کمې وجې چې تا ذکر کړي دا دلته دا کم دلیل چې پاس تا ذکر کړی دا معنا نه چې الله تعالی لیس بعرض، عرض نه ده، ټیک ده، همدغه ده. خو چې دا کمې وجې ورته تا پاس ذکر کړي دي نو دا وجې دی وایي خوندورې نه دي. دا وجې طالبه خوندورې ولې نه دي؟ اوس تاسو راځي والحق سره درته هغه ذکر کوي. والحق حق دا ده ان البقاء استمرار الوجود وعدم زواله. بقا عبارت ده د استمرار الوجود نه او د عدم زوال ده دغې شي نه.
وحقیقته الوجود حقیقت د بقا چې د وجود د من حيث النسبة الى الزمان الثاني. خلاصه د جواب څه شی ده؟ وی الکه دا پاس چې کومه تا د بقا خبره وکړله چې قیام در عرض تر عرضه پورې ناروا ده، یعنی بقا د عرض پورې نشي قایمېدلی، او تا وویلې چې الکه د قیام نه اشارت حسی مراد ده، تبعیت فی التحیز مراد ده، یعنی تابع کېدل په اشارت حسی کې مراد دي. نو دا ملا صاحب په دې باندې رد کوي لکه څوک به ووایي چې نه زه دا قیام په دې معنا باندې نه اخلم، بلکې قیام زه اخلم په معنا د چا سره؟ د استمرار الوجود سره. اراز قیم دي څه معنا؟ وجود مستمر ده، وجود څه شی ده؟ وعدم زواله لك زائل نه ده، دا قیام دا معنا ده. وحقیقته وحقیقت د بقا څه شی ده؟ الوجود من حيث النسبة الى الزمان الثاني، چې وجود د دې راواخلي په نسبت سره چاته زماني ثاني ته، او دغه معنا د بقا چې موږ او تاسې راواخلو چې دغه شی عرض دی په نسبت سره زماني ثاني ته راواخلي، نو بیا خو د دې بقا ناروا نه ده. او تاسو ته ما مثال ذکر کړو لکه د خولي سپینواله یا د پټکي سپینواله. سپینواله د پټکي عرض نه ده او باقي نه ده، طالبه باقي ده، او باقي په کومه معنا باندې ده چې دا سپینواله او د خولي موږ او تاسې راواخلو د دې نسبت چاته وکړو؟ زماني ثاني ته وکړو. دلته خو استمرار شته پکې. نو دی وایي څوک به ووایي چې دا پاس چې کومه خبره ما د قیام وکړله، نو ستا دلیل هغه صورت کې درست جوړېده چې د قیام نه څه شی مراد وی؟ تبعیت فی التحیز مراد وی، تبعیت په اشارت حسی کې وی. زه د قیام نه دا معنا نه اخلم، بلکې مراد د قیام څه شی ده؟ استمرار د چا دی؟ مراد د بقا څه شی دی؟ استمرار الوجود وعدم زواله. وحقیقته حقیقت د بقا وجود من حيث النسبة الى زمان ثاني. ومعنى قولنا وجد ولم يبقى وطالبا. نو اوس کته وای چې الکه مراد به د چا نه د بقا نه دغه شی شو، نو بیا وای د دې څه معنا ده چې خلک وایي چې الکه عرض وجد ولم يبقى موجود شو باقي پاتې نشو، د دې څه معنا ده؟ نو دی وای د دې معنا درته کوم کنه؟ دا ستا ذهن کې چې کوم شی پروت دی هغه معنا مه راخله. معنا دا ده چې انه حدث فلم يستمر وجوده ولم يكن ثابتا في الزمان الثاني. الکه دا شی موجود شه ولیکن دا وجود مستمره نشه، وجود دایمي نشه، وجود همیشه نشه، زمانه ثانی کې موجود نشه. بس خبره ختم. په دې باندې ستاسو مازغه خلاص شول. نو دا رد دی په چا باندې؟ په دې پاسنو خلکو باندې چې دا د بقا کومه معنا تاسو کړې ده هغه معنا د بقا نه ده. څوک وایي چې زه د بقا دغه معنا اخلم چې کومه تاسو ته ما وویله. نو بیا چې کوم قانون د اعراضو په باره کې خور دی چې خلک کوي عرض کې قانون دا دی چې اذا وجده فتلاشه. نو فتلاشه معنا څه شی ده؟ یعنی اذا وجده ولم يبقى، نو د لم يبقى معنا څه شی ده؟ شی موجود شه خو مستمر الوجود نشه. څه شی نشه؟ د وجود کې استمرار رانغې په نسبت سره چاته زماني ثانیه ته. په دې باندې تاسو پوه شولئ. دویمې نکتې ته ګورئ. وان القیام لکه اوس قیام په چا معنا باندې اخلې؟ وګوره خدا خو د بقا خبره موږ تاسو پاس وکړه چې بقا چاته وایو؟ استمرار الوجود ته وایو. اوس کته وایي چې هلکه دلته قیام راغله، هلکه اعراض قایم شي تر چا پورې؟ تر بل چا پورې. نو معنا د قیام څه شی ده؟ و اختصاص الناعتې، هغه اختصاص ناعتې ده. څه شی دی طالبه؟ اختصاص نایتی څه معنا؟ چې په اختصاص نایتی دا معنا ده دوه شی عین دي، یو پکې منعوت دی او بل پکې څه شی دی؟ نایت دی. یو منعوت دی او بل پکې څه شی دی؟ او کته وایي چې د قیام معنا زه څه شی کومه؟ تبعیت فی التحیز کوم. نو معترض وي تبعیت فی التحیز خو په نور شیانو کې خو به جوړ کې، خو بیا په صفاتو د خدای تعالی کې څنګه جوړه؟ الله تعالی لره صفات نه دي شته کنه؟ موږ الله تعالی لره صفات ثابتو. نو ته وایي که صفت اوس دې ته ویل کېږي چې دا یو معنا قایمه ده بالغیر، او د قیام د دا معنا وکړله چې دا په تحیز او په اشارت حسی کې تابع دغه ده. نو اوس د الله تعالی د اوصافو د قیام څه معنا کوي؟ ته چې وایي د الله تعالی د ذات پورې اوصاف قایم دي، نو د دې څه معنا کوي؟ دا معنا کوي چې هلکه دې اوصافو ته اشاره کېږي، اشارت حسی په ضمن د اشارې د چا کې؟ د خدای تعالی کې. چې الله تعالی ته اشاره کوي نو دې ته به اشاره کېږي. او چیرې الله تعالی ته اشارت حسی د کومه کېږي؟ نو چې نه کېږي نو دا پاس چې کومه وجه تا ویلې وه دا وجه خوندوره نه ده. دلته مراد د قیام نه موږ څه شي اخلو؟ اختصاص نایتي اخلو. څه شي اخلو؟ اختصاص نایتي. دا معنا چې یو نعت دی او بل منعوت دی، او د دې نعت او د منعوت په درمیان کې یو خاص علاقه د مجهوله الکنه چې دا د هغې په وجه باندې ثابت دی چا ته همغې ته. نو د قیام دغه معنا اخلم، د اختصاص نایتي معنا اخلم. په چا یې ورته رد وکړه؟ د بقا چې هغه کومه معنا کوله په هغې م درته رد وکړه، او د قیام چې کومه معنا کوله نو په هغې م درته رد وکړه. بل ترازا فإنها دیوی زکا دا اوصاف د الله تعالی چې د قائمة بذات الله تعالی
دا قائم دی په ذات الله تعالی پورې ولا تحیز او تحیز پکې نشته دی په طریقې د تبعیت سره لتنزیهه تعالی عن التحیز د وجه د تنزیه د الله تعالی نه د چانه الله تعالی د تحیز نه د اشارت حسی نه منزه دی نو چې د اشارت حسی نه منزه دی نو صفات د اشارت حسی څه وشي پرات پوښ ولای دلته چا یو دریم جواب کړی خو دا دریم جواب په نزد شارح باندې غوره نه دی د پې بیرته رد کړی دی یا لکه وایي دا زه چې وایم چې دا بقا د اعراضو شته دی نو بقا د اعراضو زه دلته په یوې معنا سره وایم هغه معنا د بقا د اعراضو څه شی ده وایي دا بقا د اعراضو زه په تجدد د امثالو سره وایم بقا د اعراضو په چا سره وایم تجدد د امثالو څه معنا طالبه مثلا دا زید اوس په دغې صورت کې پیدا شي په دې آن کې پیدا شي وایي دا زید په دې آن کې شته خو دې آن نه چې وروسته دا کوم بل آن را روان دی نو زید په دې بل آن کې هم شته خو دا بل آن کې چې کوم زید دی نو دا هوبهو هغه زید نه دی چې هغه مخکنی کوم زید و هغه چې پیدا شه دغه وجود نو بس دا لاړ دا دویم وخت کې چې کوم وجود د ده راغی نو دا وجود د ده دی څه شی مثل د هغه مخکني دی وی دی آن کې چې دا موجود شه نو دام ختم شه ورپسې بل آن کې شته وی هغه بل آن کې چې راغی نو هغه عین همدا شی نه دی بلکې څه شی دی مثل د دې شي دی دې ته وایي بقا د اشیاو په تجدد د چا سره د امثالو سره نو څوک به ووایي چې دا ته وایي چې بقا او قیام د اعرض تر عرضه پورې ناروا دی دا په هغه صورت کې چې کله طالب ته هم دغه یو موجود راواخلې او مستمر الوجود یې راواخلې نو بیا خبره د بقا پکې کیدی شي او که زه که چېرته هم دغه یو وجود مستمر ناخلم بلکې څه کومه هله دا بقا د ده په تجدد د امثالو سره وایم دا شی خپله تللی دی بل مثل را پیدا شوی هغه تللی بل مثل را پیدا شوی نو قیام د عرض تر عرضه پورې راځي خو لاړ خپله تللی دی ختم دی بل را پیدا شه نو دی وایي زه دا ستا اعتراض دا پاس وجه به هغه صورت کې جوړېدلی که چېرته وجود خلکو په مخکې معنا باندې اخیستلی او زه وایم چې بقا د اعراضو چې وایم نو په تجدد د چا سره یې وایم نو دا مثال در اخیستی خو بیرته ورباندې رد کړی ګورې ورته وان انتفاع الاجسام فی کل آن لکه چا چې ویلی دي چې دا اجسام په هر آن کې فنا کیږي یعنی مثلا زید اوس پیدا شي په دې آن کې نور فانی ختم شو ومشاهدته تا ته چې دا ښکاري دا دویم اوس نو بقاؤها بقا د ده بتجدد الامثال په تجدد د امثالو سره وی لیس بابعد من ذلك فی الاعراض دا بعیده نه ده د دې نه په چا کې په اعراضو کې ونعم تمسكهم في قيام العرض بالعرض بسرعة الحركة وبطوئها ليس بتامنا د دې سمانه ده طالبان وی دا تا چې کومه خبره دلته وکړله چې هلکه دا بقا د اعراضو زه په تجدد د امثالو سره وایم نو دا خبره باطله شوه ځکه بقا د اعراضو باطل دا په هغه وخت کې باطله ده چې بعینه بلکې دا بعینه څه شی عرض بعینه خپله د دې قول معنا ده عرض بعینه په خپله پاتې وي او زه چې عرض ته د چا قول کومه اله د بقا قول کوم نو دا په تجدد د چا سره وایم د امثالو سره اوس دلته چا یو اعتراض کړی دی نو یو رد ورباندې بل چام کړی خو دا د شارح نه دی خواښه هغه ده وی دا نه منم چې بقا د اعراضو باطله ځکه زه به تا ته وښیم چې قیام د یو عرض د بل عرضه پورې شوی وي او طالب به څه شی وي یو عرض تر بل عرضه پورې قایم وي لکه سرعت او بطو دا سرعت او تیزی دا خپل یو عرض دی بطو خپل یو عرض دی او دا عرض قایم دی تر حرکته پورې خلک کوی هذه الحرکت سریعتون دا حرکت سریع دی نو مخکې مونږ ګوره د عرض په مثال کې حرکت پیش نو حرکت عارض دی او دې طرف ته چې دا ته وایي سریعون دا سرعت هم عارض دی دواړه عارض دي یو هم عارض دی بل هم عارض دی نو قیام د عارض تر عارضه پورې نه دی راغلی حرکت ته خلک سریع وایي نو حرکت هم عارض دی او سرعت هم عارض دی حرکت ته خلک بطیء وایي نو حرکت هم عارض دی طالبه او دغه رنګې څه شی دا نرموالی هم څه شی دی دا هم عارض نو خلک وایي دغه د حرکت د چا د دې دپاره ښکاره مثال شته دی که نه طالب دې ځای ووته پیاده روان شو بل په رکشه کې کېناسته نو یو نیمه ګنټه کې رسېږي چا ته چارۍ ته او بل په 10 منټه کې ورسېده نو دا یو حرکت سریع دی او دا بل حرکت څه شی دی بطیء دی نو حرکت خپله عارض دی او خلک ورته نسبت د بطیء کوي حرکت خپله عارض دی خلک ورته نسبت د سریع کوي او سره د دې نه چې دا عارض دی نو دی راغی په دې باندې رد کوي رد دا دی هلکه وایي زه وایي چې ناروا قیام العرض تر عرضه وایم نو ناروا قیام د عرض مغایر تر عرض مغایره پورې وایم او قیام د سرعت او د بطو د حرکت نه دا مغایر نه دی بذات بلکې دا مغایرت دی د دې په درمیان کې هسې اعتباري
ذاتاً دا دواړه سره یو شی دي دلته دوه حرکت نشته یو حرکت دی همدغه یو حرکت دی په نسبت سره یو ته سریع دی او په نسبت سره بل ته څه شی دی بطوي نو دا سرعت و بطو په حرکت کې امور حقیقیه نه دي بلکې څه شی دي امور اعتباریه دي څه شی دي همدا یو حرکت دی په اعتبار د یو سریع دی او په اعتبار د بل سره څه شی دی بطوي دی ګورئ ورته نعم تمسکهم فی قیام العرض بالعرض بسرعة الحرکة وبطوئها لیس بتامن که څوک د استدلال کی چې قیام د عرض تر عرض راغلی نو دا تمام نه دی ولی اذ لیس ها هنا شیء دلته یو شی نشته هو حرکت چې هغه د څه شي وي حرکت وي و آخر او بل حرکت دی وي وهو سرعت یعنی دلته داسې یو شی نشته چې یو ته موږ حرکت وایو بل ته سرعت وایو او بل ته بطو وایو نه بل ها هنا حرکت مخصوصه دقه یو حرکت دی یعنی دا سرعت غیر د حرکت نه دی دا سرعت مغایر د حرکت سره نه دی د بطو دا مغایر د حرکت سره نه ده بلکې یو حرکت مخصوصه دی تسمى بالنسبه چې دا مسمى کولی شي په نسبت سره بعضې حرکاتو ته سریع وبالنسبه الى البعض بطیئه او په نسبت سره بعضو ته بطیئه وبهذا تبین او په دې دا خبره ښکاره شوه چې لیست السرعة والبطو دا سرعت و بطو نوعین مختلفین د حرکت نه دي ولې اذ الانواع ځکه انواع حقیقیه لا تختلف بالاضافات دې کې اختلاف په چا سره نه راځي حقیقي انواع دي همدغه یو شی دی ولیکن دې کې چې تغایر راغلی دا تغایر بالاعتبار دی په نسبت د یو سریع او په نسبت د بل څه شی دی بلکې حرکت همغه یو حرکت دی نو ستا اعتراض به وایي هله واردېدلی چې دلته یو شی وایي چې هغه موږ په دې صفت پېژندلی چې دا حرکت سریع دی او دا بلې څه شی دی بطوي ځان یا بطوي او سرعت ځان ته نه دی او حرکت ځان ته نه دی بلکې همدا یو حرکت دی خو په نسبت د یو سریع دی او په نسبت د بل چې دی بطوي دی